ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام دا مضمون چنن کم ستاسو پر مخ کی شروع کیگی پاک دے هغه ذات چچا سیلو کو بوئتلو بندخ پل لیلن دشپے من المسجد الحرام د مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى مسجد اقصا تا چاہتا چھ بیت المقدس ہوئی اللہ دیو کی چتاسو پہ کوئی شئی دے مقام کے اللہ بیان کئی دا معراج دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء وائی چھے دے مقام کے دا سبحانہ ضرورت سو اصحاب سیر وائی چدی مقام کی ضرورت داو چرستو با دیر خلق دا سرا پیخ شی چ اغبا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دغ معراجی جسمانی نا انکار کئی اوائی بچے دا معراج جسمانی نو شوے بلکہ دا روحانی شوے نو اللہ پاک دوڑان دینا صدباب کئی چہ دا اللہ ہر صفت چہ دے آگ کامل کامل دے دا اللہ پہ طول صفتنو کی صفت ناقصہ نشتا دا اللہ طول صفتنو چی دی آگ کامل کامل ہر صفت چی دے آگ کامل کامل سبحان الذی پاک دے هغه ذات چی چا خپل بندہ پشپکے دا مسجد حرام نہ اوچت کر اور بیت المقدس تے بوت نو دے سرد جسم اوچتول او بیت المقدس تا بوتلل دا صفت کاملہ دا پروردگار عالم سرد جسم او دے پا خوب کی التا بوتلل یا په خوب کې په معراج کول دا صفت ناقصه ده
نو سبحان الله زکا ہوئے چې د چا دا وهم را نشي چې زه په صفت ناقصم موصوفم بلکې زه خالقم لیکن د کامل صفت مالکم پیغمبر میں سره د بدن اوچت کړو بیت الله مقدس ته مو د سبحان الذی دا معنا اوس بوتلو څنګه پیدا روانو سورلی وا د مسلم شریف یو لوی روایت ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چشپوا ز د ام ہانیہ رضی اللہ تعالی عنہا پکور کے پروت د دې کور په مکه معظمه کې اوس چې چرته باب الصعود ده چرته چې د مکی قاضی ناس دې مقام کې داغه کور سردار کونین صلی الله علیه وسلم دل تشپوا او جبریل راغ ورسرا بوراق ده بوراق کتا سو خیالو کئی یو خود خلقو خیالی تصویر جوڑ کرے دا اس پہ غندے بدن والا جوڑ کرے اور سر والا دا خزے جوڑ کرے سردار کونین فرمائی کہ بوراق یو دا سی شیو چې د قچر نه لګ وړو کې او د خر نه لګ غټ داسې یو شیو چې هغه زما د سورلای د پاره جبريل امین راوسته داغه رفتار با داسې و چې یو قدم به داسې پر وته لکه دې ځنه چې څنګه په نظر انتها د اسمان ښکاری یو قدم بداس څه زمانہ مخکې خلق ته دا اشتباه و چې یو قدم څنګه چلو شو دا ګران کار دیو کنه دي اوس کده دې خلق دماغ دا نه مني چې دا لندن نا امریکې ته د 1400 غنټو لار ده اوس یو جاز فرانس ایجاد کړی دی هغه د لندن نا امریکې ته د 1400 غنټو لار په یو نیمه غنټه کې وای او سل کسب کې سواری نو د فرانس جوړ کړی جاز خو دی 14,000 میله په یو غنټه کې وای او د اسمان جوړ کړی جاز دی 14 کروڑ میل د سترګو پرب کې نه وای اوس قدام عقلی چې فرض کړي چا عقل کې ناراضي نو پاکستان کې ډېر سرونه داسې دي چې هغه پورې سر د خر تړلي لاندې تنه د بنی آدمی او پاس سر چې ده دا ور پورې د خر تړلي اوس خر سره زما څه کار دی چې خر سره به خبرې کوم خر سره د خبرو علاج ما ته قران خودلې ما ته خودلې واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله وی چې خر در سره په بادشي نو سلام ورته کوو ځان ته خلاصو نو قران کریم وړاندې نه سبدباب کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دے هغه ذات چا چې پشپکه
خپل حبیب بیت المقدس ته بوت. عزیزانو شپه ده، جبریل راغی او دی راویښ کړ. چې دی راویښ کړ نو بوتلو د آب زمزم کوی ته، هلته یې پې اودس وکړو. بیا ولا شق صدر وکړو. شق صدر، شق صدر دې ته وایي چې د سینې اپریشن یې ولا وکړو. په سینه کې دننه چې د بشري طبیعت څه اشیاو هغه یې ترې وویسته، بیا یې ولا سینه وګنډله. دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله. د مردار وی چې هلته اپریشن وشو، هلته بیا اسمان ته څنګه بوتلو؟ دا خو ګران کار دی. که خیال وکئ په فلپین کې یوه ښځه ده چې هغه په دې ګوته وی اپریشن کوي، نو د فلپین په عیسایانو خو د ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي، او په جبرائیل علیہ السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن په ګوته کړي. تاسو خیال راغی د فلپین عیسائی ښځه خو په ګوته اپریشن تا په ایمان راوړی دی، او د جبریل اپریشن د پیغمبر په ګوته په دې د ایمان نشته. دې ته سوچ کوئ، دې ته فکر کوئ. اوس هر شی داسې خارج ته راغلی دی چې لغوندې هم سړي کې عقل وي نو هغه چرې د هغې انکار نشي کولی. عزیزانو سردار کونین باندې اودس وکړ او راوستو په بورا کې سور کړ. چې سورې کو نو دا شپه ده. اسرا بعبده لیلا، علماء لیکي چې لیلا ټول شپه روانو مزل کولو، ځکه چې الله وی دا کار د ده بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته په شپه کې شوي. نو لیل لفظ چې دی دا ټول شپې ته شامل دی. دینه دا معلومیږي چې ټول شپه مزل کول او روان. علماء وی چې نه، لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی. تنوین دا د پاره د تقلیل دی. تقلیل څه معنا؟ تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوی وه دا په شپه کې وه، خو لیلن د شپې په یو پړک کې. دا لیلن کې تنوین وایي د دوه زورونو یا دوه پیخونو وغیرہ. دا تنوین د تقلیل ده د شپې د سترګو په رات کې. اوس چې بیت المقدس ته د ورسېد، دا بتا صلا پیښور ښار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. او د دین علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي، او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ. په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته منځو بهر تکبیر عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تحیت المسجد او په دغه وخت کې بیا د بیت المقدس نه د
اسمان تزي معراج تک تاسو خیالو کئی معراج ذکوئی عروج پا عربی جبہ کی پورتا خطوتا ہوئی معراج تا هم ذکا معراج ہوئی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکی پورتا خطوتا علماء وائی چی دسترگو در رب خبرو آسمان تک رسی عزیزانو آسمان تا 3 کروڑ میل مزل 3 کروڑ میل 10 پوگمیں 2,15,000 میل دزمت میں اونچا کرا 10 پوگمیں 10 توری دا آسمان لاندی مثل القنادیل لکدا بجلے کہ دا چھت لاند راز ورندی دا ستوری بیا دا آسمان لاندی دا سراز ورندی فائدہ سشوا فائدہ قرآن تخپل آویلے دا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اللہ وی دا دنیا آسمان چھے ما خستکڑے دے پستور ہوگا دا زینت دا آسمان وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ او بیان دا اور لمبے دا شیطانانو دا پارا گردونی چه آسمان تا شیطان لارشی دا ستور ورطا دا اور لمبشی ہوتی ہوئی آسمان دا دنیا تا چرسی اور دروازہ ٹکئی دربان دا آسمان آواز کئی چه سوچے جبریل علیہ السلام ورطوئی انا جبریل ومن معك در سره سوچ دے ومعي محمد رسول اللہ صلی اللہ ملائکہ دروازہ لري کئی اور پکتار ملائکے دائیں بائیں داول اسمان نہ ترجم اسمان پورے ولاڑی استقبال کئی دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دا الفاظ ہوئی کہ مرحبا مرحبا بنبی صالح دلتا یا نکتا ہو رہی نور بیان دنیا مخی جمعی تارس کون علماء لکی چے آسمانونو تا تک دا پیغمبر غرض خو خدای سره ملاقات